ستا دپاره خودکشي حرام ده، که تا ځان مړ که حرام، ځان دې وسوځو حرام حرام حرام. لیکن که زما پیغمبر وفرمیل چې ورځه پې او قتل شوې ډایرکټ شهید یې او ګویا پیغمبر عاشق رسول ټیټنګ ته ته میلاویږي او ډایرکټ ته ته جنت میلاویږي. ټول څوک سره سبحان الله. که زما چې یو انسان ماشوم کور کې پیدا شو او دغه ماشوم د 5 کالو شو، نو دته به د اهل بیتو او د نبی علیہ السلام مبارک د محبت او د نبی علیہ السلام د سیرت تذکره شروع کی چې ستا ماشوم بالغیږي، عاقلیږي او بالغیږي چې دته د خپل پیغمبر د سیرت پته لګېدلي. د وجې نه چې ستا ماشوم په غوږونو کې او په زړه کې د پیغمبر یاد او تذکره کینی، نو ستا اولاد به ستا فرمانبرداره یو دینداره وي. نن مونږ وګوره ماشومانو ته جي د قائد اعظم هسټري پړاویږي، د علامه اقبال هسټري پړاویږي په سکولونو کې، لیکن د پیغمبر هسټري نه پړاویږي. دې د وجې نه زمو ستا ماشومان چې لوی شي نو هغې ته د خپل پیغمبر د تذکرې او د خپل پیغمبر په باره کې پته نی چې زمونږ د پیغمبر د والد صاحب سنومو، د مورې سنومو، د نبی علیہ السلام مبارک د نیکه سنومو، نبی علیہ السلام په کوم ځای کې پیدا شوی دی، نبی علیہ السلام مبارک په کوم ځای کې دفن شوی دی، نبی علیہ السلام مبارک زیاته زمانه مکه کې تیره کړې ده، مدینه کې تیره کړې ده، نبی علیہ السلام څنګه تبلیغ کړی دی، نبی علیہ السلام څنګه جهاد کړی دی، د نبی علیہ السلام مبارک کردار څنګه و، د نبی علیہ السلام مبارک گفتار څنګه و، خبرې به څنګه کولې، د ماشومانو سره به څنګه میلاوېده، د مشرانو سره به څنګه میلاوېده، د کافرانو دشمنانو سره به څنګه میلاوېده. چې دا ستا د ماشوم تذکره یاد نی، نو هغه ته بیا د خپل مشر او کشر پته نه لګېږي. دې د وجې نه نبی علیہ السلام مبارک فتوا ورکړه، یوه فتوا درته د پیغمبر نن ویل، او نبی علیہ السلام د کفر فتوا ولګوله. الن کې پیغمبر په چا باندې د کفر فتوا نه لګي، دشمنانو ته د نبی علیہ السلام انداز داسې و. یو پیره نبی علیہ السلام آرام فرماو، یو کافر راغی په سر یې وله توره نیولې او پیغمبر لی راخلاصوله. وایي چې څنګه نبی علیہ السلام مبارک په حرکت پوه شه نو راپاڅېده، وایي چې څنګه راپاڅېده او ودرېده نو هغه کافر ورته وایي من یمنعک مني. دا واقع نفحة العرب کې مشته، یو دغه دی، یو کتاب دی د طلباو په ثالثه کې 3 درجه کې پړاویږي. ورته وایي من یمنعک مني، تا به زمانه څوک بچ کوي. اوس دا کافر ورته وایي د نبی علیہ السلام ته. نبی علیہ السلام ورته داسې وکتل په مخ باندې اثرات نه، که تا باندې چا تماچه کېښود ورته اوس په دې رانه څوک خلاصوي، نو تا نه به پرتوک کې متیازې بهېدلي. دا خو د یرې او د دغه خبره ده. دغه ټایم کې تا ته څه نه یادېږي. نبی علیہ السلام مبارک انداز نه دی بدل کړی. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل الله به مې دنه بچ کوي. و چې نبی علیہ السلام د خولې نه د الله لفظ ووته، د کافر لاسونه په ګړبېدو شو، توره ترې وغورځېده، نبی علیہ السلام توره راواغېسته. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل من یمنعک مني، اوس به رانه تا څوک بچ کوي. اوس انداز د نبی علیہ السلام ته ګوره چې نبی علیہ السلام څنګه انداز کوي. دا ورته نه وایي چې مقابله کې یو سر یې وو، الن کې د پیغمبر په قتل پسې راغلی و. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل په جواب کې د خپل ځان دپاره چې څه فرمایلو، وایي چې کوم رب زه تا نه بچ کړم نو هغه رب به تا زمانم بچ کوي. ټول څوک سره سبحان الله. دا د پیغمبر جواب و. توره یې وانه غشته، وایي هغه کس چې دا انداز ولیده ډایرکټ په خپو پرېوتی وي د الله رسوله کلمه وایي چې مسلمانېږم، بیا سبحان الله ووایي. لیکن دې ځای کې پیغمبر یوه سخته فتوا لګوي چې دا ولې. تاسو ته به نن پته م ولګېږي. زه اکثر تاسو ته خبره کوم جي دین د عشق نوم دی، دین د عشق د پیغمبر سره نوم دی. زما غرض دا دی چې ستاسو په زړونو کې د پیغمبر عشق داسې ننوځي لکه څنګه چې د انسان په زړه کې د خپل اولاد عشقي د هغې نه م سیوه. اولاد چې دې خوږ شي نو تا ته درد رسیږي که نه رسیږي؟ ډېر درد درته رسیږي. اولاد دې بیمار دی، ګویا چې بیمار دی، خوب نه ورځي، هغه شپه هغه باندې درد دی، تاله هم خوب نه درځي، ته هم ورسره ویښې. دا ولې درد خو په هغه دی لیکن د اولاد. لیکن نن دلته پیغمبر یو فتوا وفرمایله. نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې لا یؤمنو، وی مؤمن نه دی. نبی علیہ السلام فرمایي
فتوا د پیغمبر وره زه نه لګوم بل مولا نه لګي امام صاحب نه لګي علما کرام نه لګي دا فتوا پیغمبر په خپل لګي وی لا یؤمنو مؤمن نه دی احدکم یو کس پتاسو کې حتی تر دې پورې اكون چې شي دا کس احبا ای زه ورته نږدې شم من والده د خپل پلار نه ورته زیات خوږ شم و ولده د اولاد نه ورته زیات محبوب شم والناس او د ټولې دنیا د خلکو نه اجمعین او د ټولې دنیا د تمام دنیا نه ورته زیات خوږ نیمه دا انسان مؤمن نه دی کافر دی. اوس خبره ته غوږ کېږدی زه به یو خبره ووایم تانوي صاحب دې کې یو جمله لیکلې ده وایي الله او د پیغمبر ته که نبی علیه السلام مبارک دام فرمایلی شو که تاسو تر هغې پورې مؤمنان نه یې چې څونه مینه تاسو د خپل پلار سره کوئ نو دونه ما خیر دی ما پیغمبر سره هم کوئ دیم فرمایلی شو نبی علیه السلام د دې نه تیر شو دیم نه دی ویلی دونه مینه ما سره کوئ څومره چې د خپل مور او بچو سره کوئ دام کافي وه. تانوي صاحب نکته لیکي نکتې ته توجه شي وی دی ولې فرمایلی دي په محبت کې فرق دی وی نبی علیہ السلام فرمایي ډېر کاره ته به ستا د پلار او زما د خبرې ټکراو راشي تا ته به پلار وایي دا کار مه کوه او هغه وکړه دا کار او هغه کار به زما دپاره منې زه تا ته یم نه کوم مه کوه دا کار د پیغمبر د طرف نه منع د مثال په طور داسې ډېر ما ولیده پلار ورته وایي ګیره وخوره ما لیدلی دي مال خپل راغلی راته ویلی دي مور ورته وی ګیره اخرایا اوس خبره د پیغمبر راغلی ده پیغمبر دام فرمایلی شو چې د پلار سره څومره مینه ده نو دونه ما محمد سره هم وکړه نو دا ګیره خریل بیا تاله جایز و لیکن پیغمبر د هغې نه ورتیر شو چې کله زما ټکرو و ستا د مور پلار د محبت ټکرو راشي کله زما ټکرو ستا د بچو د ښځې ټکرو راشي نو منې به د چا پیغمبر وفرمیل مور پلار بچي ډیران ته وغورځوه زما د محمد تابعدارۍ ته راشه ودرېږه ورنه که شی برابر و بیا خو برابر و تاله ګیره خریل جایز برابر و بیا لیکن پیغمبر او فرمه برابرۍ والا خبره نه ده که ټکرو د والدینو محبت ستا راغی او زما راغی والدین به داسې کې زما د پیغمبر تابعدارۍ ته به ودرېږي د ماما ځکه نبي علیه السلام مبارک او بله یو خبره کوم زما محترمه خودکشي دا حرامه ده دې خبرې ته توجه کوئ خودکشي څه ده زما او ستا دپاره زما او ستا د نفسونو ځانونه چې دي دا زما په اختیار کې نشته دا زموږ د پیغمبر په اختیار کې دي ته به څنګه تاسو د مثال ویم زما او ستا دا نفس دا زما په اختیار کې نه دی دا د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا ذات گویه د رب نه پس دا هغه دی څنګه ستا دپاره خودکشي حرام ده که تا ځان مړ که حرام ځان دې وسوځو حرام 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 لیکن که زما پیغمبر وفرمیل چې ورځه پې او قتل شوې ډایرکټ شهید یې او گویا پیغمبر عاشق رسول ټیټنګ ته ته میلاویږي او ډایرکټ ته جنت میلاویږي ټول څوک سره سبحان الله د زما پیغمبر وفرمیل چې زما په شان کې چا ګستاخي وکړه ورشه سر ته قطع کړه او په دغه کې ته ورلې او ته شهید شوې ډایرکټ ستا گویا او د رب معامله د جنت میلاویږي نو زما ستا د نفس په ځان دونه اختیار نشته چې څومره د پیغمبر دی لیکن د پیغمبر د دغه نه خبر نه یو या हबीब सलाम अलैका